ډېرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، نن یو بهترینه وظیفه، دا وظیفه محترمو داسې وظیفه ده چې دې کې د الله جل شانه د اسم اعظم دعا ده. د الله جل شانه د اسم اعظم دعا د محترمو، او دا چې د نو هر رنګه حاجت د فاره ډېره زیاته مؤثره ده، تاثیر کوونکې د کم انسان چې د دې اسم اعظم په وسیله باندې د الله جل شانه نه دعا غواړي، الله تعالی د انسان دعا قبلوي، حاجت پوره کوي، مقاصد یې اسانوي، ځکه دا نوم د الله تعالی ډېر زیات خوښ دی. او کوم څیز چې د الله جل شانه خوښ وي، نو د هغې په بدله کې الله تعالی انسان له دنیا او د آخرت خوشحالۍ ورکوي، عزتونه ورکوي، راحتونه ورکوي. محترمو، بل دا چې دا وظیفه د ترمذي شریف حدیث هم دی، په حدیث مبارکونه ثابته وظیفه د محترمو. راځئ نن دا وظیفه وکړئ، د جمعې په ورځ یې وکړئ، د خیالي په ورځ یې وکړئ، خو خاص کر د جمعې په ورځ ډېره افضله ده، او که نه نو خیالي اتوار ګل نه شروع هره ورځ تاسو کولی شئ محترمو. خو نن د جمعې ورځ ده، نو د جمعې دا ورځ ډېره برکتي ده، او په دې کې الله تعالی دعاګانې قبلوي. یو خو د جمعې ورځ شوه، او بل خو د اسم اعظم د الله تعالی شو. نو محترمو، الله تعالی انسان له په دې باندې هر څه ورکوي، او د انسان حاجتونه پوره کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو محترمو او عزتمندو مسلمانانو، تاسو به انشاءالله چې روغ به یې، صحت کې به الله مو خوشحاله او آباد ساته. الله تعالی دې ستاسو د زړه مرادونه حاجتونه پوره کړي، امین ثم امین. او الله تعالی د ټولو مسافرو تمام حاجتونه او مقاصد پوره کړي او اسانه کړي. ډېرو محترمو مسلمانانو، نن د جمعې ورځ ده، ډېره بزرګه ورځ ده، او د جمعې ورځې ته الله جل شانه ډېر زیات فضیلت ورکړی په احادیثو مبارکو کې. نو محترمو، یو خو د جمعې ورځ شوه، بل خوا دا وظیفه ډېره مجربه ده، نو د دواړو برکت د وجې نه الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي. حدیث مبارکو کې راځي چې دا ورځ سرداره ورځ ده د جمعې، په ټولو ورځو کې، په ټوله هفته کې دا سرداره ورځ ده، په ټولو میاشتو کې د رمضان المبارک میاشت دا سرداره ده، او په ټولو شپو کې د جمعې شپه آیت لیلة القدر شپه محترمو دا افضل ترین شپې دي. د جمعې په ورځ الله تعالی خاص وختونه مقرر کړي چې هغې کې د انسان دعا الله تعالی قبلي. نو هغه خاص وخت د یادومه، هغه خاص وخت کې دا خاصه وظیفه هم د اسم اعظم والا وکړه محترم مسلمانانو. نو الله جل شانه هم دعاګانې حاجتونه پوره کړي، او مقاصد هم الله تعالی آسان کړي. ګوره، د دې وظیفې تاسو فضیلت وورئ. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جومات ته رالی، یو کس مونځ کولو او دا دعا یې غوښتله. صحیح شوه که نه؟ دا دعا یې غوښتله. د دې دعا معنا څه ده محترم؟ ای الله، ستا نه سوا څوک د عبادت لایق نشته، ته احسان کوونکی ذات یې، ته د اسمانونو او د ځمکو پیدا کولو والا رب یې. ای رب، ما باندې مهرباني وکړه او زما دعا قبوله کړه. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو ته څه فتره دې انسان کومه دعا غوښتله، تاسو ته څه فتره چې د څه دعا غوښتله او کومه دعا یې غوښتله، د الله تعالی نه د اسم اعظم په ذریعه باندې دعا وغوښتله. او چې کله د اسم اعظم په ذریعه باندې الله تعالی نه دعا وغوښتله شي، الله تعالی هغه فورا قبلوي، او د هغه چې څه غواړي الله جل شانه یې ته فورا ورکوي. لهذا محترمو، دې معنا فضیلت مې ته بیان کو. نو اوس جمعې ورځ چې کوم وختونه دي، دوه خاص وختونه دي محترمو، هغه تاسو ذهن کې کېږدوئ. هر کله چې د جمعې اذانونه وشي، دې وخت نه واله تر د جمعې د مونځ ختمېدو پورې زنانه په کورونو کې، نارینه په جوماتونو کې د الله تعالی نه په زړه زړه کې خپل حاجت طلب کوئ، او په زړه زړه کې دا وظیفه کوئ انشاءالله. یو وخت خو دا شو، خو دې وخت کې به دا وظیفه شمارئ نه، به صرف په زړه کې به یې وایئ، په ژبه به چې کله خطبه شروع شي دغه وخت کې به په ژبه صرف نه وایئ، نور به په ژبه وایئ. صحیح شوه؟ او زنانه به په ژبه باندې وایي، یعنی په تسبو باندې خو شماري به نه.
یو وخت دا شو، بل وخت دا چې مازدیګر مونځونه وشي نو دا وظیفه به شروع کړي تر د ماښام اذانونو پورې به یې کیه چې اذانونو ته یو 15 منټه پاتې شي، اندازتن تا ته پته ولګي یا 10 منټه پاتې شي، نو بیا به ته د خپل حاجت دپاره دعا غواړې. هغې نه مخکې به بغیر شماره دا وظیفه مازدیګر نه ماښامه پورې کوئ. دغه 2 ټایمونه د محترمو چې دی کې دعاګانې هم قبلیږي. الله تعالی خصوصي دا وخت حدیث مبارکو کې دا وخت ثابت دی چې الله تعالی دې وخت کې دعاګانې قبلی. وظیفه دا د محترمو تاسو ته په سکرین لږه شان ښکاري ان شاء الله. اللهم لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. دا محترم وسانه دی. اللهم لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام. دا به ان شاء الله خو دې نه مخکې وروسته محترمو 11 کارته درود ابراهیمي ویل لازم دي، ځکه چې د درود مقابله محترمو ته د الله تعالی دربار ته هغه داسې رسیږي چې دروازې ورته د اسمانونو کولابیږي. یو د جمعې ورځ یو درود شریف د وظیفې نه مخکې وروسته یو خاص وختونو کې دعاګانې محترمو دا داسې شو چې په نور علی نور شو دا وظیفه محترمو. دا د هر قسمه پریشانو، مصیبتونو، تکلیفونو، قرضونو، حاجتونو، بیمارو، د هر رنګه حاجتونو دپاره محترمو دا وظیفه ډیره زیاته انتهایی مقبوله شوې او قبوله کړې شوې وظیفه ده. بله دا خبره محترمو چې تاسو هر قسم ګناهونه پرېږدوئ. کم ګناهونه چې تاسو نه کیږي، د ژبې دي، د غوږونو دي، د سترګو دي، د نور وجود دي، بدن دي، ټول په ټوله ګناهونه پرېږدوئ. او دغه اعضا کوم معنی چې موږ ګناهونه کوو، دغه اعضا به د قیامت په ورځ په موږ باندې ګواهي پیش کړي چې الله دا ګناه یې راباندې کړې. لہذا د خپل بدن به بیا زمونږ د نقصان او د هلاکت سبب ګرځي. نو دا اندامونه د الله تعالی په مقابله کې په ګناهونو نه استعمالو، بلکې الله تعالی نه محترم شکریه ادا کوو چې دا نعمتونه راکړي. او الله فرمایي چې څوک زما شکر ادا کوي هغه له به زه نعمتونه زیاتوم، او که څوک شکر نه ادا کوي هغه له به زه عذاب ورکوم. محترمو موږ دعاګانې تاسو ته کوو، تاسو موږ ته کوئ. موږ د خاص د الله د رضا دپاره تاسو ته وظیفې ښایو، دعاګانې یې ته کوو، تاسو موږ ته کوئ. الله تعالی دې ستاسو ټول حاجتونه پوره کړي، زموږ دې هم پوره کړي، او الله تعالی دې ستاسو تمام حاجات پوره کړي. محترمو مسلمانانو ان شاء الله را روانه ویډیو کې بیا ملاقات کیږي، او ان شاء الله چې دا وظیفه ډیره په یقین او دهان سوچ سمه سره وکړئ. جزاک الله خیره، احسن الجزا فی الدنیا والآخره.